ورکړې غوږونه ما ورکړل فانشأت لكم الاسماع فسمعتم والابصار فابصرتم والالسنة فنطقتم والقلوب فعلمتم والعقول ففهمتم غوږونه مې ورکړه د اورېدو دپاره سترګې مې ورکړې د لیدو دپاره ژبه مې ورکړه د ګویایۍ دپاره زړه مې ورکړه د علم دپاره عقل مې ورکړه د فهم او د سوچ او د سمج دپاره اخلق ويعبد غیري ما پیدا کو هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشکرون اغلوی الله چې تاله وجود درکړه تاله غوږونه درکړه تاله سترګې درکړې تاله دل دماغ درکړه قلیلا ما تشکرون ډېر کم شکر وباسي ناشکره په دې اندامونو باندې الله خفه کوي قلیلا ما تشکرون معنا دومره غټ نمک حرامه دي د ځانه جوړ کو سترګې زما او بېرته پې زما مقابلې کې غوږونه زما او بېرته پې زما مقابلې کې ګنده ګانې اورې ګنده فلمونه ګورې حرامو ته ګورې ژبه زما او په ژبه غیبت کې لاسونه ما درکړه بېرته پې ظلم کې الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وهدیناه النجدین دوه سترګې مې الله وایي نه دي درکړي ژبه مې نه ده درکړې دوه شونډې مې نه دي درکړي دواړه لارې مې درته نه دي ښودلي دا د رحمان لار دا د شیطان لار دا د جنت لار دا د جهنم لار دا د تقوا لار دا د ګناهونو لار دا د کامیابۍ لار دا د ناکامۍ لار دا د نیکبختۍ لار دا د بدبختۍ لار دې کې کامیابي ده دې کې ناکامي ده اخلق ويعبد غیري اللہ فرمائے حدیث قدسی دے جی انی والانس والجن لفی نبأ عظیم زما د انسان په باره کې او د جنات په باره کې یو لوی خبر واوره څنګه خبر جی اخلق ويعبد غیري خالق زما ما پیدا کړو بندگی د بل چا کوي اخلق ويعبد غیري ارزق ويشکر سوایا رزق لزوکم او شکر د بل چا ادا کوي رازق زم رزق زور کوم جامع رزق دی څپلۍ رزق دی ټوپۍ رزق دی حاجی نور لباس او د وجود نه علاوه نور خوراکونه سکاکونه او اوبه دا څومره رزقونه الله دا ټول زور کوم دا زما دي دا څومره نعمتونه دي دا د الله دي جي ظاهري دي که باطني دي الله خپلې ونه ګاڼي وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله پتا سبحانه نارینو زنانو کم ظاهري نعمتونه دي او باطني نعمتونه دي دا ټول د الله دي دا د الله د طرف او په یو نعمت کې الله وایي دومره نعمتونه چې شمارلی نشي په یوه نعمت کې وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها دا ډېر عجیبه آیات دی وان تعدوا که تاسو شمارل شروع کوئ نعمت الله د الله یو نعمت نعم الله نه دی ویلی جي نعم الله نعم د نعمت جمع ده او دلته نعمت یو نعمت ذکر کړی او وی که شمارل شروع کوئ سر ته نشي رسولی دا د الله د طرف نه اعلان د سترګو دا یو نعمت په دې کې چې کوم نعمتونه دي د قیامت د ورځې پورې نشي شمارل څومره نعمتونه اخلق ويعبد غیري ارزق ويشکر سوایا خیری الى العباد نازلو زما خیرونه دي بنده ته ښکته ور روان دي وشرهم
الی صاعدو او د دوی بدۍ او د دوی نافرمانۍ او د دوی ګناهونه ما ته پورته را روان دي. الله وګوره زما او د انسان او د پیري دا معامله وګوره جي. پیدا کوم زه عبادت د بل چا کوي، رزق زه ورکوم شکر د بل چا ادا کوي، خیرونه او نعمتونه زما ښکته ور روان دي او د دوی بدۍ ما ته پورته را روانې. اتحبب الیهم بنعمی وانا الغنی عنهم. زه ورسه محبت کوم د دې خپل بنده سره په نعمتونو باندې، وانا الغنی عنهم او سره د دې نه چې زه ورته محتاج هم نه یم. زه غني یم، زه بې پروا یم. الله وایي هېڅ پروا مې نشته په مخلوق باندې، بې پروا ذات یم. زه غني یم، غني، هېڅ حاجت مې د انسان ته الله وایي بیا مو سره محبت کوم او وچ محبت ورسره نه کوم، نعمتونه ورکوم. اتحبب الیهم بنعمی وانا الغنی عنهم. الله وایي ته وګوره زما او د انسان د پیري د معاملې ته وګوره. زه اوس هڅه کوم دی څه کوي. اخلق ويعبد غيري ارزق ويشكر سوايا خيري الى العباد نازل وشرهم الي صاعد. اتحبب اليهم بنعمي وانا الغني عنهم ويتبغضون الي بالمعاصي وانا افقر وهم افقر شيء الي. ډېره څه بغض کوي په ګناهونو او حالان کې محتاج هم دی. ما ته دا انسان دا زما بنده نارینه زنانه او پیری دا ما ته محتاجه دی او سره د دې نه زما څه بغض کوي په ګناهونو، دشمني راسه کوي او په ګناهونو راسه دشمني. میدان ته راوتی، ډاګې ته راوتی. څومره عجیبه حدیث دی. بیا هم الله فرمایي من اقبل الی، که دا نارینه زنانه ما ته متوجه شو، دې ته راستانه شو او زما مقابله پرېښوده او ویې چې بس یا الله معاف مې کا. من اقبل الی، که زما دا بنده نارینه زنانه دواړه ما ته متوجه شو سره د پیري نه، اعطیته من بعید تلقیته من بعید، نو زه به ډېر اوچت کړم او راواده اخلم د لرې نه. که دی ډېر لرې وتی زما نه زه به یې راوچت کړم، خو چې صرف ما ته لږ متوجه شو زه وریاد شوم چې ته وګوره الله زما خالق او زما معبود او مقابله مې ورته شروع کړې ده او دومره لوی الله. که لږ ما ته متوجه شو راخلم یې د لرې نه. ومن اعرض عني نادیته من قریب، او که د دې باوجود یې زما نه بیا مخ واړه او اعراض یې وکړه، ګناهونه یې کول، نو نادیته من قریب، زه د خپل بنده ته اواز کوم د نږدې نه، د نږدې نه رابلمه چې راځه د خدای زما بنده را متوجه شه، مه ځه اخوا دې خوا منډې مه ووه، ما خپل کا. فإن عدتم ودنا، که ته را واپس شوې زما بنده زه به هم در واپس شمه، سزا نه در کوم وا مدینه، هغه را واپس شه.